د انسان د ژبې نه د حروفو په شکل کې چې کم اواز وځي نو دغه اواز ته لفظ وای. بیا ته دغه لفظ ته دي دوه قسمونه دي، یو دی لفظ مستعمل او بل دی لفظ غیر مستعمل. د انسان د ژبې نه چې دا کم لفظ وځي نو ته دې به یا معنی وي یا به نه وي، دغه لفظ به یا معنیدار وي یا به نه وي. که چېرې ته دغه لفظ معنی وه نو دې ته لفظ مستعمل وای، او که چېرې ته دغه لفظ معنی نه وه بېمعنې لفظ نو بیا دغه ته لفظ غیر مستعمل وای. نو مونږ د لفظ تقسیم وکړو لفظ مستعمل ته او لفظ غیر مستعمل. غیر مستعمل هم لفظ دی او لفظ مستعمل ده هم لفظ دی، خو د لفظ مستعمل معنی وي او د لفظ غیر مستعمل معنی نه وي. نو وی لفظ وہ ہے جو انسان کی زبان سے ادا ہو. د انسان د ژبې نه چې کم د حروفو په شکل کې आवाज وځي نو دې ته لفظ وای. د دې دوه قسمونه دي، مستعمل او دویم دی غیر مستعمل. مستعمل باندې چې استعمالیږي انسان هغه د یو مقصد د پاره استعمالي، او غیر مستعمل چې هغه نه استعمالي. مستعمل وہ لفظ ہے جو معنیدار ہو، چې کم با معنی لفظ وي، د یو لفظ معنی وي نو دې ته لفظ مستعمل وای. لکه کتاب شو، اوبه شوې، دغه شانتې روټۍ شوه، چای شو، زید، عمر، بکر، خالد، نو دا ټول با معنی لفظ دی، معنیدار لفظ دی، نو دې ته لفظ مستعمل وای. او ته دې بل نوم هم دی، دې ته لفظ موضوع هم وای. د لفظ مستعمل ته دې بل نوم دی لفظ موضوع. او غیر مستعمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہو. غیر مستعمل هغه لفظ ته وای چې کوم بے معنی وي، د هغې معنی نه وي. دې ته څه وای؟ محمل، یعنی غیر موضوع ته هم وای چې د یو لفظ معنی نه وي نو هغې ته غیر موضوع هم وای او دې ته محمل هم وای. مثلا مونږ وایو زید دیز، زید دیز، نو زید دا لفظ مستعمل لی او دا کم دیز چې مونږ وایو نو دا غیر مستعمل لی، ځکه چې د زید معنی شته دی او د دیز معنی نشته دی. یا روټي شوټي یا روټي موټي، نو د روټۍ د دې خو معنی شته دی لیکن د دې شوټي یا موټي د دې بیا څه معنی نشته دی. نو روټي لفظ موضوع ده یا لفظ مستعمل لی او دا شوټي دا غیر مستعمل لی. یا چیمه، چیمه، اوبو موبو، نو اوبو دا لفظ مستعمل لی او موبو